کوم ګرانو کتونکو زه یو ځل بیا محمد یونس سامنیار ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نو دلته راغلی یم یو ګران د ملګری چې عزیز تنها نومیږي، له هغه سره یوه کوچنۍ مرکه کوو. له ده څخه به د ده د شعر و شاعري متعلق یو څو خبرې وکړو او له ده څخه به دا حال وکړو چې دا ټایم تا سره خپلې څو غزلې دي او څو د لیکلګي دي، نو له ده سره به مرکه وکړو. نو راځئ چې له عزیز تنها سره ملاو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه جوړې؟ خیرات ته شکر د الله فضل. تاسو حاله ښه جوړې؟ خیرات ته شکر د الله فضل. ته ووایې چې ته خو یې د غره اوسېدونکی او شاعري ده هم غرنۍ ده، دا راته ووایې چې تا خپل دا ټیم تعلیم څو کړی دی؟ ما دا ساعت تعلیم شپږ جماعته کړی دی. شپږ جماعته په څو کې؟ په سن 95 کې. په 95 کې د شپږ جماعته وړی دی. نو اوس دا ټیم تا سره خپله ټوټل څو شاعري ده او تا څو شعره لیکلي دي، څو غزلې د لیکلګي دي؟ ما تقریبا 3 غزلې لیکلګي دي. 3 غزلې مې لیکلګي دي، هغه مې په یاد دي. په کاپۍ کې کاپۍ کې مې نوټ کړي دي، پس په ذهن کې هم ستا په کاپۍ کې نوټ دي. ټوټل د 3 غزلې دي. ټوټل مې 3 غزلې لیکلګي دي. نو اوس دا ټیم ته به ګرانو کتونکو ته څنګه تر غزل واوروي چې هغه د ګرانو کتونکو هم خوښه سي او مال هم خوند راکړي، او په دا باراني موسم کې چې نن د باران موسم هم دی، داسې غزل راته وړاندې کړه چې دا موسم نور هم خوندور جوړ شي. لویده مې پر زنګون څه تر آیات هغه وختونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. ویده مې پر زنګون څه ته پر زړه دا یو ارمان لرې، تا به نازومه چې زما غوندې جانان لرې. د بل به نسم یاره ته بدل د خپل سوچونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. تا به کومه خپله ښکلی ځان به له تا زار کمه، بیا به دې اشنا په تورو زلفو ګرفتار کمه. سرې شونډې به درکم د شرابو ما جامونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. تمه یې خوښ کړی نه به بل پر دې دنیا وکم، کله به خوبونه پر مړوند محبوبې ستا وکم. ستا به یم په څنګ کې د دنیا لري غمونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. څنګه په ناز ناز زما پر خوا باندې کاته کول، زه دې وم په زړه کې تا هم فکر د چا نه کول. خدایه ته په رحم زموږ دغه ارمانونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. ته مې هېرولې اخر ته د هېرېدو نه وې، خدا زما قسم و پر بل چا مې ته پرزونې وې. تل به یم خوشحاله وز د مینې را لاسونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. دا څنګه ژوندون د بې له تایه تېروی نه سم، ناسته یې په کور کې هره ورځ خو دې لیدی نه سم. بلم و عزیز ته د سپین وخت مشالونه کا، خورې ته پر مخ باندې دا زما زلفې تارونه کا. واه ډېر خوندور، ډېر ښایسته. نو د بل به واورېدونکو ته یو داسې کلام واوروه چې هغه تر دې هم زورور وي، چې ستا په خیال باندې چې یاره دا غزل د اورېدونکو انشاءالله خوښیږي. ګرانو کتونکو، عزیز تنها چې یو ساده غوندې سړی دی، نو خپله خواري کوي، خپله مزدوري کوي، له شعر و شاعري سره یې خپل شوق دی. نو یو بله غزل ځینې اورو چې راسئ چې عزیز تنها یو بله غزل راته وړاندې. دا زمانه سوه تر مطلبه ورور ته ورور نسم ویلی، دا زمانه سوه تر مطلبه ورور ته ورور نسم ویلی، دا یو انصاف چې پکې نه وي کور ته کور نسم ویلی. زندګي نه تېروم زه د چا تر سترګو لاندې، چې زمانه وي سکنۍ مرې ته مور نسم ویلی. هر سړی پوره د ځان سو د چا هېڅ پروا نه کړي، زه عزیز ال د زړګي چاته په زور نسم ویلی. واه بېشکه ګرانو کتونکو ته معلومه ده چې هېڅکله هم پردی نه خپلېږي، چې خپله مور د نه یې بله مور هېڅوک هم خپل زوی نه ګڼي. اصل کې نن سبا خپله مور خو انشاءالله خپل اولاد نه هېروي، ګر سره که هغه انسان وي که هغه حیوان وي، حیوان هم له خپل اولاد سره دوغنه محبت کوي، دومره مینه پر کوي چې هېڅ هم خپل دشمن د خپل اولاد وڅنګ ته نه راپرېږدي. نو ګرانو کتونکو هیله لرم چې دغه عزیز تنها سره چې کومه موږ مرکه کړې ده ستاسو د خوښې وړ به وګرځي. زموږ د یوټیوب چینل محمد یونس سامنیار پر نامه باندې لایک، فالو او سبسکرایب کوئ. نور مو وخت نه اخلم، ژوند مو په خیر. الله د ښه ژوند